السلام علیکم ملګرو. تاسو دا خیالي چې پټان عبدالخالق چې ته میډیکل دکان کړی دی یا چې د هسپتال په دوايي دی یو د میډیکل د قانون کم نه دی. دا هغه دوايي دی چې دې ته موږ د افغانستان ماشومان انتظار باندې ناست دي. دا هغه دوايي دی چې کوم دپاره د افغانستان ماشومان دې په انتظار د میاشتو نه په کلونو ناست دي. دا امید دی چې دا دوايي راشي موږ به تکلیف کم شي، موږ به خارش کم شي. اوس کوم نو امیدي کې ژوند کوو ابو په امید کې بدل شي. د ډېر مودو راڅخه موږ کوشش کوو چې یاره دا دوايي موږ هغو ته په ټایم ورسوو، خو څه مجبوریان یې داسې دي چې هغه موږ واس کې نه دي او زه نه داسې چې دغو خلکو دپاره فاینانشلي سپورټ ورکول هم ضروري وي. دا هره دوايي تقریبا د 12,000 نه ورڅخه 15,000 نه ورڅخه 20,000 نه اباو دي. یعنې د 2 میاشتو دوايي د یو مریض د 20,000 18,000 دا دوايي کېږي. دا یو غریب سړی نشي برداشت کولی. که افغانستان یو بچی رسي دلته علاج دپاره د هغه د ویزې او هغه د لیارو خرچه او بیا هغه د میډیسن خرچه نه زه دا یو بچی هم نشي برداشت کولی. نو دا دوايي به انشاءالله د هغوی ماشومانو ژوند کې اساني راولي. د هغې دوايي سره به د هغوی انشاءالله چې کوم د خارش تکلیف دی چې هغه وجې نه هغو د بدن د ګرونې وجې نه د هغو بدن نه وینه هم راوځي، خو بیا هم د هغو خارش نه لاس نه خلي. موږ امید دی چې دا دوايي هغو ته ورورسېږي، د هغو به خارش ختم شي. دغه هغه چهرې چې هغه نه خلک کرکه کوي، هغه چهرې به انشاءالله په حسن باندې په ښکلا باندې بدل شي. او هغه پلاران چې هغه د خپل بچي تکلیف ډېر ګوري، امید دی چې دغو دوایونو څخه به د هغو تکلیف کم شي. موږ ټول هغو ملګرو ته چې کومې موږ اواز ورسوو د دغو ماشومانو په تکلیف کمونې کې، د دغو د سرعت ښکلي کونې کې موږ ملګرتیا وکړو. دا اکثر داسې ماشومان دي چې هغو باندې زکات خیرات هم کېږي. تاسو په دغه تعاون سره انشاءالله چې ډېر ماشومان چې هغه موږ ته په انتظار دي، دغه دوايي ته په انتظار دي، موږ کولی شو چې هغو دپاره دا رقم سهولت ورکړو. تاسو ټولو تعاون ته به موږ انتظار یو. موږ غواړو چې دا بچي که په افغانستان دي او که دلته پاکستان کې دي چې هغو په صحیح طریقې سره د دوی کوم د علاج سلسله دي دا جاري وساتو، هغوی خو روغ صحت ولري. تاسو ډېره مننه.